داسې عمل چې د هغې ډېر زیات ثواب میلاویږي او نبي علیه السلام په خپله عمل کړی دی او بیا دا هم د هغې سره ویلي دي چې د دې په مقابله کې الله تعالی ډېر زیات ثوابونه ډېر زیات اجر هغه ورکوي. حدیث مبارک کې راځي ام المؤمنین حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو سهار رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د خوا نه تشریف یوړو د سهار په ټیم کې د سحر د لمونځ نه د فارغېدو نه وروستو. زه په هغه وخت کې په جای نماز باندې ناست وم چې نبي علیه السلام لاړ. بیا زه د هغه وخت نه تر د چاشته پورې ناست وم چې بیا نبي علیه السلام دوباره تشریف راوړو. نو نبی علیه السلام زما نه تپوس وکړو چې آیا ته د هغه وخت نه تر د اوسه پورې ناست یې؟ وایي ما ورته وفرمیل چې او. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه ستا د خوا نه لاړم بهر ته ووتم نو ما 4 کلمات هغه درې پیرې وي چې د هغې یو طرف ته هغه کلمات او بل طرف ته ستا د اعمال. نو زما هغه کوم کلمات چې ما درې پیرې ویلو د هغې ثواب د هغې اجر او د هغې وزن به ستا د اعمالو په مقابله کې زیاتي. هغه کلمات څه دي؟ نو هغه کلمات نبی علیه السلام ورته وفرمایل یو دا چې سبحان الله وبحمده عدد خلقه، دویم سبحان الله وبحمده رضا نفسه، دریم سبحان الله وبحمده زینت عرشه، او څلورم سبحان الله وبحمده مداد کلماته. نو دا 4 کلمات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم درې پیری وي او بیا یو طرف ته دا کلمات او بل طرف ته هغه د 2 او د 3 غنټو چې کوم عبادتو نو د عبادت په مقابله کې دا کلمات نبی علیه السلام فرمایل چې د دې وزن او د دې اجر او د دې ثواب هغه زیات دي. د دې د وجې نه موږ خو هغه شانتې ډېر عبادت نشو کولی، خو اسلام موږ ته لاره ښودلې ده، نبی علیه السلام موږ ته طریقه ښودلې ده چې په دې طریقې سره به ته ثوابونه ګټې. نو د دې کلماتو د دې اهتمام کول پکار دی هر یو مسلمان له چې زمونږ په کاته کې ډېر زیات ثوابونه ډېر زیات نیکي او اجر الله تعالی موږ ته راواچوي.